أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. مخیاتونو کې د رسول د تابعداري د پیغمبر د تابعداري حکم چې د الله حکم منئ تابعداري کوي د الله د رسول کوي اطاعت د الله او د الله د رسول. خلق لګیا دي د مینې محبت دعوی کوي او خلاف د عمل د رسول او د الله کوي. د الله د حکم خلاف د پیغمبر د طریقې خلاف او د مینې او د محبت اظهار کوي. نو دا دواړو کې تضاد دی. داسې نشي کېدی. په دې دور کې ډېرې فتنې دي. بعضې پکې د پیرئی په شکل باندې هم دي. یو پیر سے بئی چې ګورې ظاهر او باطن به د شرع خلافي. نو کله چې د شرع خلافي نو دغه پیر نشي کېدی. پیرانو باره کې بعضې علماو چې کوم نقل کړلی نو دا ذکر کوي چې هغه د فرائض واجبات هغه باندې عمل سکے چې په مستحبات باندې هغه باندې هم د هغه کلک عملی هغه خلاف نه کوي. سنت باندې عملی مستحب باندې عمل کوي. ناغه هغه ته پیر وای هغه ته ولی وای. کله چې پیر دغه خبرو خلافی نه ته پیر نه ویل کی. اگر چې په دې زمانہ کې پیر آغی چې هغه به 400 مدک وای هغه به ګیره به نه قرآن کریم تلاوت بنشي کولای منځ بوله نه ورځي نه بلکې کم چې پیرانی پیر دی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه وایي چې کم یو سړی هغه د دې حالاتو خلافي د قرآن او سنت خلافي هغه کل حقیقت لا تشهد لها الشریعه فهي زندقه. هغه زنديقتوب دی وي دا پیری نه دا زنديقتوب دی. ولی لا يقبل الله تعالی شيئا غیر موافق لکتاب الله والسنه. دغه چې الله رب العزت هغه څه نه قبلي کوم چې د قران او د سنت خلافي. کله وی من ترک الکتاب والسنه فقد تزندق. چا چې کتاب او سنت پرې خو د زنديق شو. نو که سړی دغه سي دغه غټي دعوی کوي او د قران او سنت خلاف عملی عقیده د قران او سنت خلافی د شرک عقیده نو دې وسنګ پیر شي. پیرانو مریدانو سباز تذکرہ خو مخکې شوی هم وا. قران کریم کې زې په زې داغي پیرانو تذکرہ کوي. بعضی پیران نیکانی او بعضی بدانی.